د یو انسان دوه بچي وو د هغه ډېر زیات مال و خو لیکن په تبرک کې ورسره د نبي علیه السلام مبارک د ګیرې ویښتو برکت ته ته ویمه جي د ګیرې ویښتو ورسره جي هغه بچو ته یې وراثت تقسیموم خو لیکن شرط دی پکې یو کس په دا ویښته الې ټول په ټوله او یو کس په دا ټول مال الې هغه مشري ډېر زیات حریص و وایي ماله مال پکار دی ورور ته یې وویل برکت ټول ستا شو ټول په ټوله برکت کور ته یوسه زما برکت ته ضرورت نشته ما ته د مال ضرورت دی مونږ هم داسې وایو ما ته د برکت ضرورت نشته د مولوي صاحب هغه ټول مال واغېسته دی په دې باندې خوشحاله و وایي زما مال نه دی پکار زما دا ویښته د نبي علیه السلام مبارک وسیلې پورې نیولی و راغسته به یې هر وخت کې به یې په چې کوم دی نو ښکلو به یې بار بار هغه سره محبت وکړي سبحان الله چې کله زمانه تېرېده دغه کس زناګانې بدفعلۍ شروع کړې ټول مال ترې لړه فقیر ته جوړ شو سوال به یې کوو جي یو پرې راودرېده مجمع لګېدلې ده د دنیا چې ویې کتل د ده هغه رور دی پکې چې سوالګرو له بلا مال تقسیموي درته تپوس وکړه وروره دا څنګه چل دی هغه ورته یې برکت نه ماله نو سوالونه کوه وایي ما سره خو برکت دی د نبي علیه السلام وایي زما څه ملګري راغلي وو په هغې کې یو نابینا و وی ما ورته یې وایي هسې یو ټرای کوو د نبي علیه السلام مبارک ویښته مې راویسته په اوبو کې مې ورته واچو په سترګو مې ورله چراغ کړه هغه له الله نظر ورکړي چې ټول سبحان الله د هغې نه مشهور شوم څوک چې په نابینا خلک راته څومره مال به ورسره د مال نیمه حصه به یې راکول او الله به ورله نظر ورکړو نن ما سره د دنیا مال دی د برکت د وجې نه ته زما در ته ولاړې سوال کې نو خبره دې پورې کوم